हाँ कना राशे माशाल्लाह ज़बरदस्त वाक़या में पैदा करला और कुरान की लफ्ज़ बाई लफ्ज़ तर्जुमा दौगरा द फ़िरऔन द तर्ज़ वीडियो आखिर तक देखे। इसमें एक बात ये कर रहा है, देखो द फ़िरऔन द तर्ज़ वाई ज़ता उस ईमान और द यकीन खबर कोमा द फ़िरऔन खबर मावरे जमा खबर और है। फ़िरऔन का भतीजा लोगों से कहता है कि मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें ईमान और यकीन की बात कर रहा हूँ, और फ़िरऔन की बात नहीं सुनो, फ़िरऔन की बात नहीं मानो, मेरा बात मानो। इस वीडियो में दूसरी बात, जहन्नम के बाद जंग कम खल्क हुई, जहन्नम की बजंगी की आखा कम खलक की, जहन्नम में भी लड़ेंगे, वो कौन लोग हैं। तीसरी बात, फ़िरऔन का भतीजा फ़िरऔन से क्या कहता है, द फ़िरऔन द तर्ज़ फ़िरऔन तसवाई। नंबर 4, फ़िरऔन ने किसको कहा कि मुझे मीनार बनाओ, मैं मीनारे पे चढ़ता हूँ। फ़िरऔन चाहते हुए माला मीनारा जोड़ा का मीनारे तखेजम। पांचवा बाप, यानी जहन्नम में लोग चीख कर क्या बोलेंगे अल्लाह से, क्या कहेंगे अल्लाह से, पर जहन्नम के बाद खलक बच्चों बच्चों को बांधे अल्लाह पाक तसवाई। नंबर 6, द जहन्नम चौकीदारानो द उलमा और द तबलीगान खल्को पर बारह के सवाई ली और सेवे बार बार बेवे सब बेवे। नंबर 7, पर जहन्नम के बाद खलक हो द जहन्नम चौकीदारान होता मिन्नत कई और सब वाई। जहन्नम में लोग जहन्नम के चौकीदारों को से मिन्नत करेंगे और जारियाँ करेंगे और उनसे क्या कहेंगे। ये बातें इस वीडियो में आखिर तक देखो, सुनो। वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। रजुल मोमिन چې د فرعونیانو نه دی او د خپل قوم ته دعوت ورکړي، موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړی، نن کستاسو مصر کې بادشاہی ده، نو کتاسو به ایمان را نوړه او د رښتینی پیغمبرونو د الله عذاب براشي، نو بیا به تاسو د الله د عذاب نه سو خلاص کی. نو فرعون یو اډر داو کو چې د دې ماشومان ووجنای او ما پرېږده چې زه موسی ووجنم او د خپل رب را مدد کی. او بیا یې وویل خپل وزیر حامان ته چې مال یو مینار جوړ کا چې زه اسمان ته وخیجم او د موسی رب ووینم چې دا څنګه دی او څوک دی. نه بیا ماشومان ووجل او نه بیا میناره جوړ کړه چې اسمان ته ختلې وي. وما کید فرعون الا فی تباب، د فرعون دا منصوبه الله ناکام کړه. نو فرعون خپل قوم ته وی چې ما تاسو له مشوره درکړې وه چې دا سړی وجل غواړي، د ستاسو دین بدلی، ستاسو طریقې ختمی، ستاسو رسم رواج بدلول غواړي، ځمکه کې روانه او فساد غواړي. زما دغه مشوره ده، ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، او زه تاسو ته کامیابی لار خیم، د هدایت سم لار زما اومنه او دا سړی وجل غواړي. نو بیا رجل مومن خپل بیان جاری کړ. وقال الذي آمن یا قوم اتبعون، اوی هغه سړی چې ایمان راوړیو، ای زما قومه ما پسې روان شئ. اتبعونی، زما تابعداري وکئ، ما پسې روان شئ. زه د تاسو نه یم، قبطي یم، د فرعون د تره زوی یم، زمونږ یوه کورنۍ ده، زما خبره ومنئ، ما پسې روان شئ. اهدیکم سبیل الرشاد، خیم تاسو ته لار د کامیابی، لار د هدایت. فرعون بې ایمانه تاسو ته دروغ وایي، د لار دا د جهنم لار ده، دې تاسو غرقئ، د خبره ماورئ، ما پسې روان شئ. اهدیکم سبیل الرشاد، خیم تاسو ته لار د کامیابی. یا قومی، ای زما قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یقینا دا ژوند د دنیا متاع سکه لګدا، دا د دنیا ژوند دی، بادشاہی دا، حکومت ته، سلطنت ته، اقتدار، خدا لګه زمانه دا، لګه موده دا، شپېته اتیا کاله ژوند دی، بیا بنئ. وان الاخرة، یقینا آخرت، هي دار القرار، دغه کور د همیشګری دی. دار القرار، کور د قراری دی. دار القرار، کور د اوسېدو دی. دنیا خو لږه موده ده او آخرت د همیشګری کور دی، د هغې فکر پکار دی.
من عمل سیئتا چاچی عمل کو بد د گناہ د شرک د کفر فلا یجزا نو بدل بنور کولے کیگی دتا الا مگر مثلها بمثل د عمل د سمره چی گناہ دے دمر بے سزائی ومن عمل صالحا چاچی عمل کو نیک من ذکر او انثى نارین یو کزنانا وهو مؤمن او دے مسلمانی ایمانداری موحد فاولئک يدخلون الجنہ ندی بدندشی جنتا یرزقون رزق بول ورکولے کیگی فیہا پدی جنت کی بغیر حساب بے حسابا داد اللہ سمر لوی انعام و اکرام دے بے حسابا فراخی سرب اللہ جنتیانو لرزق ورکی ویا قومی زما قوم مالی صدی مالرا لگ سوچ فکرو کہ زما دی خبر د وقت کی دی مالی صدی مالرا ادعوکم چی بلم تاسو ایلن نجات خلاصی تا نجات تا جنت تا زد تاسو دا ایمان او دا یقین خبری کوم ایمان راوڑای اللہ امنای موسیٰ علیہ السلام امنای دا د نجات د خلاصی خبرې دي د جنت د تلو خبرې دي یا قوم ای زما قوم مالی سدی مالرا ادعوکم چی بلم تاسو الی النجات جنت تا وتدعوننی الی النار او تاسو ما بلای جهنم تا تاسو چې کوم شرک کوي او ما هم ځان سره شرک اخته کوي نو دا خو کفر دی شرک دی او دا خو د جهنم لار ده زستاسو خیر خواهما تاسو راحکم جنت تا او تاسو ما ځان سره جهنم ته بوزای تدعوننی بلای تاسو مالا لاکفر چې انکار کوم کفر کوم بالله د الله واشرک به او حصدار کوم الله سره بل سو تدعوننی تاسو مال دعوت را کوي ما بلای ما راخی لاکفر بالله چې انکار کوم توحید الله واشرک به او شرککم الله سرا ما لیس لی به علم چې نشته ده مال را پاغي س دلیل وانا ادعوکم او زتا سرا بلم الى العزیز الغفار په طرف ده غزا چې زبردست غالب دی ضرور دی الغفار بخون کې دی لا جرم خامخا انما تدعوننی الیه تاسو مارا بلای هغه چاته لیس له چې نشته ده دلرا دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره رشتینی بلنا نہ دنیا کی او نہ آخرت کی لیس له دعوت نشته ده دلرا قبول تیاد بلنے فی الدنیا دنیا کی ولا فی الاخرہ نہ پا آخرت کی تاسو چې سوق د الله نه ما سوا را بلای نو د درا بلل دا حق ندی له دعوت الحق دا بلنا حق نه ده او که تاسو ورته چغي وهای نو تاسو قبول دیا نشي کوله نه دنیا کې او نه آخرت کې نو ولی را بلای وان مردنا الى الله او یقینا ګرځیدل دي زمون په طرف د الله من ټول بمرو او الله څخه بزو وان المسرفين هم اصحاب النار او یقینا اسراف کون کی د حد تیر وتون کی مشرکان دغدی جهنميان دا لوی بیان لوی تقریر رجل مومن ورته وکړو نو دی راجم شو چې دا سړی خوم وجل غواړي موسی خوم اونو وجه خدا داغه ملګری دی وجل غواړي نو دی ورته خپل آخري بیان کی آخري خبره ورته کی بیا دی رواني کی فستذکرون زرد چې یاد بکای ما هغه اقول لكم چې وینا کوم تاسو ته ما چې تاسو د کوم بیان وکړو سمودا پس به تاسو پدی غور وکای سوچ فکر به وکای بیا به ارمان کوي خو وخت بدلې
فستذکرون زرد چې یاد بکای هغه چې ما تاسو ته وینا کولا زما به تاسو له بیا ارمان راشي خو بیا به وخت لې وافوض امری الى الله او ز سپارم کار خپل الله تا ان الله بصیر بالعباد یقینا الله لیدون کې د خپل بندیانو لرا نو دا خپل بیانو کو روان شو فرعون اور بس یو زرو کسانو لخر ولې کو چلان شه دی وجنه نو د یو غره ته لاړل ته مود شروع کو او چې کله د لوی لخر د بس ورسید نو الله سزراور د حفاظت د بار مقرر کړل او څه کسان یو خړل او سره واپس شو نو چې کله د فرعون دربار ته واپس راغله نو دوی فرعون وکتل چې دی خو دغه ستش تور راغل سړی رانويس نو دوی ویل چې دا هم وجنای دا سړی تش لاس راغلی دی هم وجنای نو دا زړ والا تبا شو هلاک شو برباد شو او دغه سړی د دې بلا سره لګي الله ولی حفاظت وکړه فوقاه الله نو بچ ک دلر الله حفاظت وک دلر الله ساتن وکړه د دې رجل مؤمن الله سیئات د سزاګانو نا ما د هغه مکرو چې دی چلول کړو دی چې کوم خپل تدبیر کړو بد نو الله پاغه کې ناکام کړو فوقاه الله نو بچ ک دلر الله سیئات د سزا د هغه چې دی کوم چلول کړو وحاق را نازل شو بآل فرعون فرعونانو باندې سوء العذاب بد عذاب الله به بد عذاب دار اولې کې ټول سره د فرعون ټول خلق مخلوق دریاب کې غرق شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اور د جهنم يعرضون وړاندې کیږي يعرضون پیش کیږي دغه فرعونیان علیها دی بانی اور د جهنم غدو و عشیا سارا و مخام دا فرعونیان چې کوم ډوب شي دي غرق شي دي نو دی عالم برزخ کې پراته دي او دی منی هر وخت سارا و مخام یعنی مدام هر وخت هر زمانہ دی منی د جهنم اور بلیږي او پیش کیږي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اور د جهنم روان دي کیږي ورته فرعونیان سارا او ماخام ويوم تقوم الساعه او هغه ورځ چې کله به ودرېږي قیامت قائم بشي قیامت نو دي ته ویل شي ادخلوا دندګي فرعونیان اشد العذاب سخت عذاب تا برزخ کې هم عذاب کی دي او بیا به همیشه د بار جهنم عذاب کی او کله چې جهنم ته دن نشي وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او کله بچي جګړې کوي یو بل سره په جهنم کې کشران او مشران فيقول الضعفاء نوي بکمزوري للذین هغه چاته استكبروا چیزانی معتبر غنو دا کشران مخفول و مشرانو د جهنم کی وای انا كنا لكم تبعا یقینا وو منغا تاسو تابعدار چرته بچ تاسو ویل موږ تاسو بسی روانو تبعا اصل کی ویل کیږي سخی او کټیتا لکه غوا بس سخی رواني او میخي بس کټه دارنګ موږ تاسو بسی هر وخت روانو انا كنا لكم تبعا یقینا هو من تاسو تابعدار فهل انتم مغنون عنا نو آیا یی تاسو چلر کای زمنگنا نصیبا من النار صبرخا سی صدور اے زمنگ مشرانو غټانو دنیا کې من تاسو بس روانو او تاسو مرداباد زنده‌باد چغې ناری وولي نو تاسو موږ د جهنم نه لګ معمولی بچکول شي فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نو آیا یی تاسو
مغنونا چې خلاص کوي بچ کوي من دفع کوي زمنګ ناس حساس برخه د اور قال الذين استكبروا وي بغټان انا كل فيها تاسو سلی ونشي ویلاندې موږ در تنخ کارو موږ هم جهنم کې پراته قال الذين استكبروا وي بغټان انا كل فيها یقینا من طول بدی جهنم کې یو من خو بخبل په اور کې عذاب کې پراته یو تاسو څنګه بچو ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله خامخا فیصله کړی دا په میز د بندیانو کې وقال الذين في النار وی با هغه کسان چې جهنم کې دي لخزنه جهنم داروغي د جهنم تا خزانچی د جهنم تا کوم فرشته چې الله په جهنم مقرر کړی دا نو دا جهنميان بخپل درخواست اغي تويسي وقال الذين في النار وي بجهنميان لخزنه جهنم دربان د جهنم تا ادعوا ربكم وبلا رب خپل دعاو کا زمنګ د بار خپل د ربنا ادعوا ربكم دعاو کای د رب تاسو يخفف چې کم کی لګ کی عنا زمننا يوما من العذاب يورز د عذاب مخکې خپل مشرانو ته ویل نصیبا من النار صبرخه د جهنم کم کی او اوس فرشتي د سوي يخفف چې کم کی سپک کی عنا زمننا يوما من العذاب يورز د عذابنا قالوا ردا فرشتي باورته وي اولم تکو تاتيكم رسلكم آیا نو راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو اولم تکو تاتيكم رسلكم آیا نو راغلی تاسو ته استاد تاسو ته علما نو راغلی مولیان تبلیغیان نو راغلی چارته بیان نو کړي اولم تکو آیا نوې اولم تکو تاتيكم رسلكم آیا نو راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو بالبينات واضح دلائل قالوا ندی بچغ کی بلا ولنا او راغلیو مولیان راغلیو تبلیغان راغلیو پیغمبران راغلیو من بیان اوریدو خو من منل نو قالوا نو بوی فرشتي فدعوا تاسو چې کوم درخواست موږ ته پیش کوئ نو خپل درخواست په خپل پیش کړئ فدعوا نو فریاد کوي چغه کوي په خپل دعا کوي وما دعاء الكافرين نبي چغا بلنا فریاد د کافرو الا فی ضلال مگر خطا مگر برباد یعنی دی به جهنم کې چغي وي رونی به وي خو الله به نه مني وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نبي فریاد چغي بلنه درخواستونه د کافرو مگر برباد وي وي الله به نه مني وما دعاء الكافرين الا في ضلال نبي فریاد چغي بلنه درخواستونه د کافرو शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए।